السلام علیکم یارانو، څنګه چال دی؟ امید کوم څه ښه به وي، خدای مو ښه لره. نن د مو ټیم ممبر کبیل حسین راغلی دی. دې سره زموږ بل یو ټیم ممبر ابراهیم راتللو، خو چونکې څه مشکلات په سبب هغه غریب نه راغللو، هغه دا ډېر زیات مس کوو. د کبیل په مثال تعریف کې به زه صرف دومره وایم که نه، خدای د دې ته خوشحالي عمر ویر کړي. زه په دې باندې او دې سره سره چې مو نور کوم ټیم ممبران دي هغوی باندې ډېر زیات فخر کوم. ویلي څه بغیر څه لالچه، بغیر څه تنخواه او بغیر څه مقصده د خدای څه کوم مخلوق دی، هغه مخلوق هغه ډېر زیات در بدر حالاتو څخه مبتلا دي، د هغوی مدد کوي، هغوی هیلپ کوي، هغوی سره تعاون کوي. تاسو ته مې دا ویلی چې د کبیل په طریف کې به صرف دومره وایم، څه نه شپې ته یې لیدلي دي، نه یې ورځې ته لیدلي دي، او نه یې دا ویلي دي چې یاره سیده ما ته تکلیف دی، نه یې دا ویلي دي چې سیده ما خلخانه بیله دی. نه همیشه دپاره مطلب کوم مریض دې ته راغلی دی، یا دې ته یا ابراهیم بهی ته نه ډېر زیات مینې محبت سره هغوی سره پیش شوي دي. په مثال ډېر زیات کوشش یې کړی دی چې یاره زموږ طرف نه کوم ویه مریض هغوی ته مثال څه تکلیف میلو نه شي. نو خدای د کبیل جون ته، نوید بهی ته، مجتهد بهی ته، ابراهیم بهی ته، همداسې هغه ډونر چې هغه مطلب دغه انسانیت کې مو سره مدد کوي، خدای تاسې مو ته همیشه دپاره خوشحال آباد لره. نه کبیل بهی مې راوستی دی، مرې ته پوښتنه درنه کوو چې دا موسم څنګه خوښې شولو. په مثال دلته چې دا راغللو دې مثال د خپلې زندګۍ څه کوم قیمتي ټایم مو ته وبسلو، آیا هغه کې دې ته څه ایکسپیرینس حاصل شول؟ کبیل جون څه یې مرګلو سره د خپلې زندګۍ د کوم لمحات په دلته مو سره تېر کړل، دا خپلو مرګلو سره شیر کړه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو مسافرانو وروڼو ته او کورمیوال وروڼو ته ایمو طرف نه او سید نجیب بهی طرف نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام نه بعد څنګه پیر تاسو ته خبره وکړه چې کبیل راغلی دی، نو بالکل زه راغلم، ما وزت وکړو او ما ته ډېر سکون میلاو شو او ما ته ډېر څومره قدر میلاو شو. سید نجیب بهی که زه شکریه هر څومره ادا کوم ناکامه دی، ما څه الفاظ نشته چې زه دې په کوم هغه کې شکریه ادا کوم الفاظ کې. او دویمه خبره دا ده چې څنګه سید نجیب بهی خبره وکړه چې کبیل نه شپې ته لیدلي نه ورځ ته لیدلي دي او دا مو سره دی ټیم کې مثال هیلپ کوي، مو سره مدد کوي. نو انشاءالله دا مو خدای سره وعده دی او بیا مو سید نجیب بهی سره وعده دی چې څو پورې ما کې سلیمي راکوي، څو پورې رب والا سلیمي ما کې راکوي، نو انشاءالله اوره پورې به زه د کازم چیریټي فاونډیشن سره هیلپ تعاون مدد کوم چې څو پورې ما کې سلیمي راکوي دی او زه زنده یم. نو انشاءالله څومره مو نه کېږي زه به بیا کوم، بیا به کوم او زه بیا هغو کورمیوال وروڼو ته وایم او مسافرین وروڼو ته وایم چې سید نجیب بهی تاسو څومره سپورټ کوای شو. سید نجیب بهی تاسو سپورټ کو څنګه تاسو ته پته وه، بار د وینا ضرورت نشته دی چې موږ بار یوه خبره بار کوو چې څنګه هغې خور سېزېدلي وه، هغې باندې څومره خرچه وشوه، هغه یو رب ته پته دی، یو پیر ته پته دی، یو ما ته پته دی چې ما په لاس باندې هغې ته روپۍ راغلي دي. مثال خبره کوم ځای کې لګېدلي دي. نو پلیز کینډلي تاسو څومره دا سپورټ کوای شو سید نجیب بهی کازم چیریټي فاونډیشن سپورټ کړئ. ډېره مهرباني، شکریه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو وروڼو تاسې به د کبیل بهی خبرې اورېدلې وي. بس ویډیو اینډ کې زه هغه ټولو ډونر هغه کوم ملک نه مو سره مدد کوي، هیلپ کوي، کازم چیریټي فاونډیشن سپورټ کوي، خاص کر د غریب جان، محمد بهی، منتظر بهی، انداسې مصطفی بهی، علی جان، انداسې مختلف نور نامې دي. زه معذرت غواړم چې چا نامه ما نه مس شوي وي. د هغوی ټولو ډونر ډېر زیات شکرګزار یم. خدای تاسې مو ته همیشه دپاره قدرمن عزتمن لره. نو خوشحال و آباد اوسئ. بس ما ته او کبیل بهی ته راکړئ اجازت، مهرباني ټوله په مولا سپارلي وو. السلام علیکم.